بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ټول ته د لور کوم د سنټر کوم ودا پر کوم ټول خلکو ته زه په خبر په دی لکه باندې هر کله وایم نن یو د خبر کې د کومه جرګه وشواله د دوه فریقینو مانس کې څو فرمې کې کومه ته نظر ونه ده د بلشخیلو او د بڼه چمکني په کوم مانس کې مو دالتي د ټول کومونو متفقه تور باندې یو دا فیصله وکړه چې موږ فرمې کې امن غواړو، مو امن پسند خال کیو، مو جنګ جګړې نه غواړو، مو شرونه بس توبې کړي دي، مو سره د څه کېږي، مو تعلیم غواړو، مو ایجوکیشن غواړو، مو هیلث فیسیلیټیز غواړو. او دغه کوم دوه فریق دي هغه صاحب شکیري صاحب د اپر فورم نه خبرې وکړي. دوستان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين ما بعد قال الله الحكيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. زه ټول نوال د ټول حاضرینو د شیعه سنیانو ورونو شکریا ده کوم چې د حساسې موقع باندې دلته اکټه شوي یو. مو د دغو ټول څخه حاضر یو. فقط ون نکاتی ایجنډه ده هغه دا ده سموتا کورمی کی تمام دنیا کی خاص کر کورم څنګه مو وطن دي لیکن متا د امن ضرورت دي. څه امن کلوي، امن بعد تعلیم، امن بعد کاروبار، امن بعد هر یو سلسله کومه یا امن بعد وي. جنگ د مسایلو حل نه ده. سوره هم څه جنگ وشي اخیری با خبره د مذاکرات په میز باندې فیصله کیږي. موجوده کوم جنگ د بلشخیلو او د بل چمکني منځ ده دی جنگ حواله سره مو د شیعه سنی مشترک دغه ځای کې کوم کسان کټه شوی مو ټول مطالبه دا کوو چې په کار دی فورا شیعه سنیان جنگ بندي وکړي، فورا د خپل ځای نه وباسي. مو تاسو څوره خبر دی په کار د مذاکراتو په ذریعه حل کو، د جنگ په ذریعه د خبر نه حل کیږي. جنگ په ذریعه د اسلام دشمنانو مقاصد پر کیږي، د اسلام مقاصد هیڅ کله جنگ سره نه پر کیږي. دا د موټولو میسج دی، دا د موټولو پیغام دی. زه امید کوم چې ان شاء الله د موږ ځای کې کوم حکومت ولا کسان دي، برګیډیر صاحب دی، ډي سي صاحب دی، ډي پی او دی، هغوی به هم امو د اواز تعالی بیک وي، هغوی به هم برپور تعاون وکړي. جنگ بندی به په کار دی فورا کوشش وکړي څلته لګو شي. مو ټولو دغه ځای کې مو څمکني قوم ولا هم موجود دي، مو شیعه سنیان ټول موجود دي. مو تاسو ټول یې کټه د امن اواز دی کنه دی تاسو ټول د غوړیانو فورا په کار دی جنگ بندي وشي. دا مو اواز په کار دی د میډیا په ذریعه دوی ته ودینه علاوه مو گورنر صاحب د صوبه سرحد د کې کې والا یا وزیر اعلی دی یا مرکز کې کوم حاکمان دي، هغوی په کار دی مو د اواز واوري چې مو د جنگ نه غواړو، مو د امن غواړو. جنگ د مسایلو حل نه دی، په کار دی فورا جنگ بندي وشي. هغه نه بعد کوم هغه ځای کې ځمکې باندې تنازع کمیشن په ذریعه سره یا نور کوم مناسب ذریعه دی هغه په ذریعه سره خبرې مخته لاړ شي. جنگ د مسایلو حل نه دی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءالله ډیره مهرباني. هغه صاحب دویم فریق د بڑا چمکني سره تعلق لري، احسان بای به تاسو ته خپل خبرې وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. زه احسان الله یم د چمکني یوت موومنټ نماینده په حیث تاسو ته مخاطب یم. دلته زموږ نن د چمکني یوت او د اپر فورم مشترکه یو غټ اجلاس وشو او دې کې موږ په دې باندې بحث وکړو چې دلته امن دپاره موږ ته څه کردار ادا کول دي. موږ د دې ځوانانو مشترکات هغه د باسه کورمې دي که هغه د موږ د چمکني قوم سره تعلق لرونکي خلک دي، په هغې باندې دا غږ کوو، هغې ته دا اپیل کوو چې تاسو ډزبندي وکړئ او سبا پورې به انشاءالله ډزبندي وشوله ښه پخه که هغه ونه شوه نو سبا به انشاءالله موږ د نور اقداماتو طرف ته ځو. هغه سره داسې ډېر اپشنې موږ سره زیر غور دي. امن مارچ هم موږ هغه کړی دی، سجسټډ کړی دی، پلان دی. نو داسې نور اقدامات به هم وچوتو. په الحال موږ په خپل قوم باندې دا غږ کوو، دا اپیل ورته کوو چې تاسو ډزبندي وکړئ فی الفور. مننه.